ورحمة الله وبرکاته. په جی نیوز باندې یو خبر چلېدو چې ستاسو په دې وخت کې په خپل کم آمدن چې دی ستاسو په هغې باندې ګزاره کېږي، نو چې زما په شان غریب سړی د هغې آمدن 10,500 روپۍ او خرچ یې 40,000 روپۍ او د ګیس بیل هره میاشت 5,000 روپۍ راځي. اوبه خو ښکلې د خوړلې دي، دا زموږ کچن دی. داسې دره ده. دا زموږ د کچن الماری دي، دا زموږ پیټۍ دي، دا پیټۍ دي، زموږ بیسن، چې 10,000 روپۍ 10,500 روپۍ تنخواه شي او بیا پکې د پاسه قرضې هم شي او د قرضدار و چې سپکې سپورې خبرې هم شي. بس کچه غریبانان، کچه کورونه، کچه خوراکونه، کچه ژوند الحمدلله خوشحالو ډک دی. الله تعالی دې موږ د غټې بیمارونه وساتي. چې کوم قرضونه دي د دې نه الله پاک موږ نجات راکړي، ځکه چې یو غریبي شي، بیماري شي او قرض شي، سړی د الله د باده خلاصوي. او ډېر خوښه شی قرض دی او غربت چې کله راشي که نه سړی ډېر زیات ژړوي. قرضدار سړی سپینوي، په لارو کوڅو کې به بې عزته کوي، څوک به د دروند نظر نه کوي، هر چا په نظر کې به سپک وي. الله تعالی دې د هر چا غربت ختم کړي او په موږ دې الله پاک خپل رحم کرم وکړي او الله تعالی دې موږ غریبانه د قرضونو نه خلاص کړي.